د آی پی ایل په تاریخ کې لس چټکې سلیزي. په دغه ویډیو کې به درته لس هغه لوبغاړي در وپېژنو چې په کمو بالونو یې په آی پی ایل سیالیو کې سلیزي جوړې کړي دي او د لومړني افسانوي لوبغاړي ریکارډ د 2014 کال را په دې خوا چا نه دی مات کړی. لسم اډم ګیلکریسټ په 2008 کال کې د ممبئی انډینز لوبډلې پر وړاندې په 240 توپونو د ډیکن چارجرز لوبډلې په ګټه سلیزه جوړه کړه. نهم ویل جاکس د رایل چیلنجرز بنگلور لوبډلې په ګټه په 140 توپونو د ګجرات ټایټنز پر وړاندې په 2023 کال کې سلیزه جوړه کړه. اتم ابھیشیک شرما په 2015 کال کې د پنجاب کینګز پر وړاندې په 40 توپونو د سنرایز حیدرآباد په ګټه سلیزه جوړه کړه. اوم پریانش اریا په 9 توپونو د چنئی سپر کینګز پر وړاندې په 2015 کال کې د پنجاب کینګز په ګټه سلیزه جوړه کړه. شپږم ټراویس هیډ په 9 توپونو د رایل چیلنجرز بنگلور لوبډلې پر وړاندې په 2023 کال کې د سنرایزر حیدرآباد په ګټه سلیزه جوړه کړه. پنځم ډیوډ میلر د پنجاب کینګز په ګټه په 2014 کال کې د رایل چیلنجرز بنگلور پر وړاندې په 38 توپونو سلیزه جوړه کړه. څلورم هنریک کلاسن په 29 توپونو د سنرایزر حیدرآباد په ګټه د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې پر وړاندې په 2015 کال کې سلیزه جوړه کړه. دریم یوسف پټان په 2010 کال کې د ممبئی انډینز پر وړاندې په 29 توپونو د راجستان رایلز په ګټه سلیزه جوړه کړه. دویم ویبو سوریونشي چې عمر یې دا مهال 14 کاله و د راجستان رایلز په ګټه په 15 توپونو د ګجرات ټایټنز پر وړاندې په 2015 کال کې سلیزه جوړه کړه. لومړی کریس ګیل دغه افسانوي لوبغاړي په 2014 کال کې د رایل چیلنجرز بنگلور په ګټه د پونی وریرز پر وړاندې په 10 توپونو سلیزه جوړه کړي او تر دې دمه هیڅ لوبغاړی نه دی توانیدلی چې د کریس ګیل دغه ستر ریکارډ مات کړي. دا لس هغه لوبغاړي چې په آی پی ایل سیالیو کې چټکې سلیزې جوړې کړي دي. د نورو جالبو ویډیوګانو لپاره زموږ پاڼه فالو کړئ.